یو اس ایچ او دی هغه یو منشیات والا ونیسي نو هغه نه کېدی نه تاسو دوی چې بچی تا د کم دی نه اغستې هغه دې راونیسي تا د کم دی نه اغستې نو جرړې ته به ورسي نو تاسو دا سوال چېرته د دې ادارو نه کړی چې تاسو مین جرړې ته ولې نه رسئ نو اس ایچ او دي ووایي چې د پلانې مشر پاسه ته په چرسو والا پسې راغلی ته په هوایي فایرنګ والا پسې راغلی چې موږ ته خو هم پته ولګي که نه او د اوسه پورې ستاسو بایزي اصلاحي جرګې څه وکړل په تحصیلي کارتلنګ باندې زمونږ په کارتلنګ کې چې کومې د ټولو نه اهم مسله دا ده یو سړی دی هغه جواب کوي په یو بل ځای کې جواب کوي په هغه باندې د هغه رور یا تره یا پلار مړی وکړو جوب یې وکړه په هغه یې په یارو شو دې ځای کې د بایزي اصلاحي جرګه که د دې افسرانو سره کینی چې وایي تاسو انوسټیګیشن وکړئ تاسو پکې دغه غریب سړی چې دی نو دی مه کړوئ کم چې به دې کې ککړ نه دی انوسټیګیشن وکړئ د اوده حوالې سره زه اول تاله جواب در کوم لکه مسله دا ده چې میډیا موږ د تحصیل په سطح اکټیویټي کو میډیا ته ووایو نو هغه به وایي چې دا اوده نه ده څه کوي اکثر ملګري داسې دي چې هغه دا شوق نه کوي پریس بریفینګ کولی after 1 month یا within month هم کولی چې یاره موږ په دې میاشت کې یا په دې کال کې موږ دومره روغې وکړي دا خبره ستا صحیح ده چې دا کار موږ نه دی کړی په کار دی چې موږ د پریس بریفینګ کولی نو دا څیزونه به مخې ته راتله خو اوسه پورې چې کله نه بایزي اصلاحي جوړه شوې ده وابړه په لوډ شیډینګ کې تباه او برباد شو یو خو خابي یو پر امید وي په کومو لهو باندې تاسو پر امید چې دا کار موږ کولی شو دا به انشاءالله کېږي که داسې سوالونه وي او هغه تاسو د تاج ملک سر نه کول غواړئ د بایزي اصلاحي جرګې په حواله باندې یا د کارتلنګ چې کوم مسایل دي یا داسې د چا څه مسله ده شخړه ده او په هغې کې د جرګې د روغې څه ضرورت وي نو هغه تاسو زموږ نمبر په سکرین باندې چلیږي زموږ سره په دې رابطه کولی شي ستاسو دغه میسج ستاسو دغه وینا دا موږ تاج ملک سر ته ږدو بسم الله الرحمن الرحیم ظهور خان ما تاسو ګورئ تحقیق نیوز ګرانو کتونکو نننی میلمه زموږ سره تاج ملک صاحب د ستارو محتاج نه دی تحصیلي کارتلنګ په سطح چې کم بایزي اصلاحي جرګه کومه جوړه شوې وه دوی د هغې جنرال سیکرټري دي او د دوی نه چې کوم پوښتنه ده هغه دا ده چې بایزي اصلاحي جرګه چې د کله نه په وجود کې راغلی ده نو هغې تر اوسه پورې کارتلنګ کې څه وکړل بیا که تېرو ورځو کې تاسو یو پروګرام کتلی وي نو د دوی یو سپیچ چې په هغې کې دوی یو خبره کړې وه بابوزو کې یو پروګرام و په هغې کې دوی چې دا کم د قبیلو دا جرګې جوړیږي او دا خبره وکړه چې یاره دا دې په دې بایزي اصلاحي جرګه کې ضم شي ولې ضم شي څه وجه ده او د دوی چې کومه بایزي اصلاحي جرګه ده هغې تر اوسه پورې څه وکړل سر پروګرام کې ته هرکلی وایم ډېره مننه او څنګه چې ما خپل انټرو کې خبره وکړه تاسو د بایزي اصلاحي جرګه د هغې جنرال سیکرټري ډېر وخت شو چې هغه تحصیلي کارتلنګ کې جوړه شوې ده د دې جرګې جوړېدو مقصد څه او د اوسه پورې ستاسو بایزي اصلاحي جرګې څه وکړل په تحصیلي کارتلنګ باندې بسم الله الرحمن الرحیم ټول نه مخکې ټولو کتونکو ته سلام کوم ضرور به ستاسو د تحقیق نیوز شکریا ادا کوم چې تاسو رالی او دې حوالې سره تاسو یو مرکه یو پروګرام کېښودو ښه خبره ده چې ټولو د کارتلنګ تحصیل عوامو ته دا ټول څیزونه ښکاره شي نو څو پورې چې د بایزي اصلاحي جرګې خبره ده نو څنګه چې تاسو خپلو خبرو کې ووایئ چې د کارتلنګ تحصیل کې یوازې ډېر زیات قتلونه وینه دشمنۍ دا یوازې نه وي بلکې د کارتلنګ تحصیل د ترقیاتي حوالې سره هم ډېرې زیاتې مسلې وي بالکل او په هغې باندې مونږ دا مشران ټول راجمع شول او هغې پې خبرې وکړې او اخري خلاصې دا وه چې یاره مونږ یو جرګه جوړه کړو د بایزي اصلاحي جرګې په نوم باندې او دا جرګه دا نه چې په دې کې به صرف د تحصیل په سطح یو څو مشران بلکې دا جرګه به مونږ لاندې یونین کونسل او ویلیج کونسل ته چې کوم دی نو دا کوزو او په هر ویلیج کونسل او په هر یونین کونسل کې به مونږ د دې جرګې به مونږ شاخونه ورته ووایو برانچز به ووایو دا به مونږ جوړو په هغې باندې تقریبا 2-3 میاشتې 4 میاشتې کار وشو او شکر دی په هر یونین کونسل کې او په هر ویلیج کونسل کې د دې جرګې ممبران او د دې جرګې صدر او جنرال سیکرټري او دا ټول چې کوم دی دا جوړ شو او بیا مونږ د هغې یو مشترکه جرګه وکړه تاسو ته به یاد وي په دې کارتلنګ های سکول کې یو ډېره لویه جرګه شوې وه چې په کې فل انتظامیه هم شریک وه او ټول خلک پکې شریک وو نو د دې جرګې اول مقصد خدا و چې مونږ دا وښیو چې مونږ د رنګ نسل د سیاسي وابستګو د دې نه بالاتر
یو خلک یو یو قوم یو او مونږ زما دا دغه چې تاسو کله د اوسه پورې ستاسو د جرګې څومره روغې کړي دي، څومره کورونه تاسو د مسلو نه بچ کړي دي، او کنه صرف په نوم باندې دا جرګه جوړه شوې ده؟ ضرور به مونږ ابتدا کې داسې کار وکړو چې کله د جرګې میټینګ نو مونږ به ملګرو ته وایو چې تاسو خپل ریپورټس راوړئ د ویلیج کونسل نه او دلته شیر کې مونږ سره تاسو په خدای باور وکړئ چې د هر یونین کونسل نه چې کوم زمونږ ملګري دي د بایزې اصلاحي جرګې نو مونږ حیران وو چې هر یو کس به خپل ریپورټ پیش کوو نو په کې به د دشمنو د 302 د قتلونو د دې د روغو تعداد چې کومونو هغه یو ملګري به اته لس یو جرګې په یو یونین کونسل کې نو چې د تحصیل په ستر جوړ شو نو دا غې نه به په سونو په زرګونو روغ چې کم دی نو هغه جوړ شو. اوس هم تاسو کو وګورئ نو په هر ویلیج کونسل او هر یونین کونسل کې زموږ ملګري او تحصیلي کارټلنګ په ستم ځکه تا ته دا خبر وکم چې داسې فکس فیګر خو ما سره نشته، خو دا په زرګونو کې دا روغي په زرګونو کې به دا شوي. زموږ دا ټول ملګري زموږ عنایت خان صدر دی، رحیم خان باچا صاحب، داسې اسرار دي، دا ټول اوسه پورې لګیا دي په دې ډي آر سی کې چې کوم روغ او دغه کېږي نو په دې کې هم زموږ د ملګرو یو ډېره لویه حصه ده. نو زما خیال دی دا به په ضرور به په زرګونو کې، خو زه د بایزې اصلاحي جرګې دغه یو سایټ تاسو ته نه ښیم. زه وایم چې لکه په دې کې اتحاد او اتفاق د خلکو په منځ کې ښه په تحصیل په سطح چې کومې مسلې دي لکه کاټلنګ روډ شو یا مطلب نور داسې ایشوز شو نو هغه ټول بایزې اصلاحي جرګې اوچت کړي دي او هغې په یو طریقه باندې مثلا د ایم پی ای او د ایم ان ایز او د حکومت مخې ته د انتظامیې مخې ته ایښي دي او هغه مسلې چې کوم دي نو هغه خدای پاک دوم خدا دا ونه کوو چې 100% خو څه حده پورې حل شوي دي او خلکو توجه چې کوم دی نو هغې ته راګرځېدل. په کاټلنګ کې ډېر اهم مسایل پراته دي چې د هغې نه چې هغه صادر هم نه دي اوچت کړي. نو دلته کې زه حیران شم چې هغه بایزي اصلاحي جرګه چېرته لاړله، څه شوله؟ دلته کې د ډېرو خلکو سره ظلم زیاتې وشي، بایزي اصلاحي جرګه نه ښکاري. نو که داسې تاسو موږ ته ووایئ نو دا خو ستاسو پورې خبرې دي، خو لکه عوام خو څه نه دي لیدلي که نه؟ ضرور به دې کې داسې کاري که نه. دا جرګه د پښتون روایت یو ډېر زبردست او بهترین سیز دی بېشکه، خو دا جرګه چې کوم ده که نه د دې خپل حدود دي، دا دغې حدود یو سرکل کې ده، د یو سرکل د هغې نه اوړېدی نه شي. مثال کې طور پر ډېر کارونه چې کوم دي نو هغه د هغه خلکو په ذمه دي چا چې ووټ اخیستی او دې ځای نه منتخب شوي دي، د هغې سره فنډز دی، د هغې سره اختیار دی، د هغې سره هر قسمه څیزونه دي. جرګه چې کوم دی نو د خپل سرکل دننه چې کوم څیزونه دي نو هغه به کوي، د هغې نه اوړېدی نه شي. د یو مسایلو نشاندهي خو کولی شي که نه؟ بلکل. د مسلو زما خیال دی چې تاسو زرشاد خان شته دی، ریاض شته دی زموږ د تحصیل میر، تاسو هغې ګواه دي د دې خبرې چې ډېر په ښه طریقه باندې بایزې اصلاحي جرګې هغې ته دا ټولې خبرې مخې ته ایښي دي، په خپلو میټینګونو کې شریک کړي دي او دا هر څه ورته ایښي او تر دې پورې چې بیا مطلب ګیس دی یا داسې نورې مسلې دي، روډ دی، په دې پورې د پېښوره پورې د سی ایم هاوس پورې د گورنر هاوس پورې د غټو غټو منسټر سره د دې سره ورسره زموږ مشرانو تګ هم کړی دی، ورغلي هم دي، ناست هم ورسره دي او په دې باندې خو د جرګې ما تاسو ته ووایي که نه چې د خپل محدود اختیار دی د هغې پورې دي. که انتظامي سره موږ څونه میټینګونه کېږي څونه څیزونه کېږي نو د هغې پورې موږ تللی شو نو دغه د جرګې مجبوري چې هغه د خپل د انتظامیې پورې په خبره باندې به راشم. اکثر چې کله هم موږ ستاسو مشرانو تحصیلي کارټلنګ په سطح باندې پروګرام ګورو یا موږ پکې خپله باندې ولاړ یو نو تاسو یو خبره ډېره ده، مطلب اکثر عموما هره جرګه دا خبره کوي د منشیاتو خلاف، د هوایي فایرنګ خلاف، په دې باندې ډېر زیات بحث کېږي. خو زه یو خبره کومه چې سرکار آیا دا خو د سرکار ذمواري ده، که فایرنګ دی او که منشیات دي، بلکل دا د سرکار ذمواري ده. سرکار چې کله وغواړي چې منشیات په کاټلنګ ته نه راځي نو نشي راتللی، ما ورته یې نشو منې کولی. پیره ما یو پروګرام اټینډ کړو په هغې کې دا خبره وشوه چې د منشیاتو خلاف په جنګ کوو، حالانکې دا موږ صرف په سټیج باندې دا خبرې کوو. نو د دې منشیاتو په حواله باندې تاسو په سرکار څومره زور راوړلی دی؟ دا راځي چېرته یو ایس ایچ او دی هغه یو منشیاتو والا ونیسي نو د هغه نه کېدي نه تپوس وکړي چې بچې تا د کوم ځای نه اخیستي، هغه دې راونیسي تا د کوم ځای نه راغستي نو جرړې ته به یې ورسي. نو تاسو دا سوال چېرته د ادارو نه کړی چې تاسو مین جرړې ته ولې نه رسئ؟
دا تاسو چې کوم د جرګو ذکر کوئ چې دا مونږ کړي زما خیال دا تاسو د تاڼې د پی ایل سی کمیټه یا د هغه جرګو ذکر نه تیر ورځو کې هم ستاسو دا جرګه زمونږ په جرګو کې چې خبرې کنه دا ستاسو خبره 100% ټیک ده چې کله ګورنمنت نه غواړي انتظامیه نه غواړي نو دا نشي کېدای. زما مقصد چې بایدي اصلاحي جرګې هم په دې سټیپ پکار دی کنه. بالکل مونږ طاهر خان اوس سچو دی هغه خو نه خو دنه مخکې چې کومې سچوګانو دا ټول مونږ راغوښتي دي ډي اس پي صاحب مونږ خپل جرګې ته بل ورځ تاسو کتل راغلو پکې او مونږ زمونږ کار چې کوم دی کنه ما تاسو ته د اصلاحي جرګې کار چې کوم دی نو هغه د منشیاتو خلاف یو خو شعور اجاگر کول زبردست چې په خلکو کې شعور راشي او دا سیز ختم کی په دې حواله سره چې مونږ ته کم کار حواله شوی مثال کې تور پر مونږ ته یو کار حواله شو چې تاسو په جمعهتونو کې د علماو سره ملاقاتونو کې چې په دې مې تقریرونه وکړي خبرې وکړي د منشیاتو خلاف هغه مونږ باقاعده هر یو عالم ته مونږ د هغې نکات هم ورکړي چې ته په دې سیزونو خبره وکړه. نو آیا شوي دي داسې او خلکو خبرې کړي په جومات کې په دې باندې تقریر شوی دی خبرې شوي دي خو لکه خبرې خو یوازې نه دي که نه بیا په هغې پسې لکه د هغې هغه بیک اپ پکار دی چې دا څه وشو څه ونه شو. نو مونږ ګوره په پی ایل سی کمیټې کې هم د تاڼې کاټلنګ تاڼې دا خبرې بار بار زه کوم او ما دا خبره کړې ده هغې ته چې بهی د تاسو چې دا کومې کمیټې دا میټینګونه کوئ نو ما ته خو دا ښکاري چې بس تاسو ته د بره نه ووایي چې میټینګ وکړئ او تاسو فارمیلټي پوره کړئ او هغې ته تصویران او دغه ورولېږئ او خبر د دې نه داسې نه ده. ما خو هغې ته دا ووایي چې د کمې علاقې نه مطلب منشیات خورېږي هغه هم تاسو ته ښه پته ده منشیات چې څوک خرڅوي هغه هم تاسو ته پته ده. بل دا ده چې په منشیاتو پسې مثال کې طور پر چې زه راشم او د یو سفارش کوم نو تا له دا پکار چې په دې پی ایل سی کمیټې کې ریپورټ پیش کړې کنه نو اس ایچ او دی وایي چې دا پلانې مشر پاسه ته په چرسو والا پسې راغلی ته په هوایي فایرنګ والا پسې راغلی چې مونږ ته خو هم پته ولګي کنه چې پته ولګي چې سبا به څوک نه راځي چې هغه ته پته چې زما نوم به هلته اخلي نو به نه راځي. نو مونږ ورته باقاعده دا ویلي دي چې دا لکه دا د سیزونه په دې باندې تاسو کار وکړئ مونږ د سر په دې ملګري یو خو ما تاسو ته ووایي که نه چې قانون خو مونږ په لاس کې نه شو اخیستی که نه مونږ به نشاندهي کوو مونږ به پریشر راولو مونږ به په عوامو کې کوشش کوو چې پریشرایز کړو هغه خلک چې کوم غلط کار کوي او دغسې په کمیټو کې او په جرګو کې دا خبرې وکړو خلکو کې شعور راولو. بله دا ده چې داسې ډېرې پیرې شوي دي اگر چې هغه مونږ ښکاره کړي خبرې نه دي خو زمونږ د اس ایچ او د انتظامیې سره په دې باندې ډېر غټ ټسل راغلی دی ډېر غټ ټسل خبره پکې دې ته راغلې ده چې لکه د یو بل په دغه کې مونږ بیا شرکت هم نه دی کړی داسې هم پکې خبره راغلې مونږ په دې دونه ایکشن اخیستی چې ته څه کوې ولې نه کوې دا کار تا ته څوک او د علاقې یو مشر دی چې هغه فرض کړه د سمګلر یا د منشیات فروش یا د آیس والا یا د بل چا د هغه څه سرپرستي کوي نو هغه مخې ته راوله کولاو د هغه خبره وکړه چې دا سړی داسې کوي او تر څو پورې چې دا ده نو د ځینو خلکو نومونه چې کوم دی نو هغه دې ته مخې ته راغلي دي د بایزي اصلاحي جرګې د مشرانو د یونین کونسلو نه هغه راغلي دي او هغه دې ته ورکړي شوي دي د هغې فهرستونه او هر څه دغه شوي دي چې دا کسان ککړ دي چې دا خلک په دې کې ککړ دی د دې خلاف مناسب اقدام وکړي او د دې خلاف کارروي وکړي بیا خو د هغې کار دی که نه چې هغه څنګه راځو تېر ورځو کې بابودو کې ستاسو یو سپیچ ما واورېده چې هغې کې تاسو د مختلف چې کومې د قبیلو جرګې دي هغوی ته تاسو یو دعوت ورکړه چې تاسو زموږ سره ضم شئ په هغې کې او په دې کې فرق څه دی نقصان څه دی او ستاسو سره د ضم کېدو فایده څه ده دې کې دې حوالې سره ضرور به داسې خبره ده چې بایزه اصلاحي جرګه چې ده نو دې کې تاسو ته پته ده چې په دې کې سیاسي جماعتونه په دې کې کونسلران او چیرمنان په دې کې د هر قوم او د هر نسل خلک دا پکې موجود دي او دا د دې څیزونو نه بالاتر د تحصیلي کاټلنګ په سطحه یو جرګه ده داسې نه ده چې مطلب زه جماعت اسلامي کې یم نو زه به پکې یوازې یم یا بل په این پي کې دی یا په پي ټي آی کې دی نه په دې کې ټول ملګري د یو بل سره یو شان دی یو شان کار کوي لکه نو اوله خو دا خبره ده چې دا د دې څیزونو نه بالاتر یو جرګه ده بیا یو دا تاثر خلکو خور که چې یاره دې کې نه د دې څیزونو خلاف دا کوم چې د قبیلو په بنیاد باندې کېږي که نه نو موږ دا خبره وکړه چې موږ د دې خلاف نه یو خو خبره اصل کې دا ده چې دلته کم خلک اوسي
او هغه د یوسف زو جوړه شوه، بیا د ماموتو جوړه شوه، بیا د ممندو د منورو، نو هغې د یو بل سره بیا په لاندې سطح باندې زدونه او مطلب دا دی چې هغه نفرتونه او بغضونه او حسدونه جوړ کړي. هغه خلک بیا د دې چې دا کوم مشران دي په کنټرول کې نه، لاندې بیا د دې نه دښمنۍ او نور څیزونه او د یو بل سره زدونه په مختلفو څیزونو کې. تاسو په دې سوشل میډیا باندې هم کتل او عملاً پکې داسې شو. مونږ وی چې دا کوم خلک را پاسېدلي او دې مشري کوي نو دا اصلاح والا خلک دی، دی په ښه په مثبت سوچ د خیر د کار دپاره را پاسېدلي دي، خو لاندې بیا کنټرول نه وي، بیا څیز روانېږي. نو په دې بنیاد باندې مونږ دې ته ووایو چې د بایزه اصلاحي جرګه د دې څیزونو نه بالاتر جوړه ده. نو تاسو راشئ زمونږ سره کښېنئ او چې مونږ داسې کمیټۍ جوړې کړو لاندې مختلفو څیزونو بار، مثال کې طور پر د تعلیم دپاره، د وابډۍ دپاره، د تحصیل دپاره، د تاڼۍ دپاره او داسې د ترقیاتي کارونو لپاره دا کمیټې به مونږ جوړې کړو. ستاسو نمایندګان مرګري دا پکې ټول شریک کړو او دا خلک به لاندې د بایزې اصلاحي جرګې د چترۍ د لاندې کار کوي او په هغه کمیټې کې به دا نه چې یوازې یوسفزی به پکې قبیلې والا یا به پکې ممند یا ټول به پکې په کمیټې کې هر چاته به مونږ نمایندګي ورکړو. نو دغه هلکان چونکې کار کول غواړي، تیز دي، تکړه دي، نو هغې نه به مونږ دا کار والو چې یاره دی به مونږ مختلف دغه ته او زمونږ سرپرستي به پي، نو دوی به تعلیم کې مسلې دي ډېر شي هغه به اجاګر هم کړي او هغه به مطلب دا دی چې د هغې د حل یو متعلقه خلکو ته به هم رسي. دغسې په تاڼه کې څه مسلې دي، دغسې په واپډه کې څه مسلې دي، نو دا کار به تقسیم شي او دا به موږ په شریکه مقصد خو دغه یو دی که نه چې د خلکو کارونه وکړو. نو د هغې دپاره دغه یو طریقه مونږ دغه کړه چې مونږ او هغې باندې هغې زمونږ سره شکر دی اګري شو، زمونږ سره راضي شو او انشاءالله چې دی له به مونږ ډېر عملي شکل ډېر زر چې کوم دی دا ورکړو. سکاټلند کې چې کومې د ټولو نه اهم مسله دا ده یو سړی دی هغه جاب کوي په یو بل ځای کې جاب کوي، په هغه باندې د هغه رور یا تره یا پلار مړی وکړو، جوب یې وکړه، په هغه یې په یارو شو. دې ځای کې د بایزي اصلاحي جرګه که د دې افسرانو سره کینی چې وایي تاسو انوسټیګیشن وکړئ، تاسو پکې دغه غریب سړی چې دی نو دی مه کړوئ، کم چې به دې کې ککړ نه دی انوسټیګیشن وکړئ، خو چې دا کم ککړ نه دی د ده بچي ولې خوروئ، دی ولې تباه کوئ. لکه دا خو زموږ په دې علاقه کې ډېر یو نفرت انګیز ایشو روانه ده، نو په دې باندې تاسو ولې خبرې نه کوئ؟ ګوره داسې کار دی ضرور به وي چې مونږ د اصلاحي جرګه جوړه کړه، نو دې کې یو خبره ملګرو مخې ته راوسته، هغه دا وایي چې یاره تاسو چې کله قتل وشي، نقصان وشي او بیا د هغې روغه کړی دی، اوس فایده نشته. د دې نه مخکې دغه معمولي خبره چې کومه ده نو دا ختمول دي. مونږ فوکس په دې وکړو، په دې کې مونږ ډېر حده پورې کامیاب شو. اوله خو زمونږ دا خبره ده چې مونږ یو مطلب یو مسله وشي چېرته مونږ ته خبر شو، شرط دا دی چې مونږ ته ووایي، نو که زه یم که نور زمونږ مشران دي هغوی به نور خپل کارونه پرېږدي او دغه کار به کوي او دا یې کړي دي، دا یې ثابته کړې ده. اوس د تاڼې دا خبره چې دا کوم سړی بې ګناه دی خو د هغې بیا خپل یو قانوني پراسس دی چې مثال کې طور پر یو قتل مقاتله وشوه او په هغې کې په یو بې ګناه سړي باندې یو کس دعوه وکړه، نو جرګه خو اول هغه ته وایي چې بهی ته دا خپل شیز د دې حوالې سره واپس واله او بیا چې قانوني څه پراسس دی نو په هغې به زو د قانون نه خو مونږ جرګه مخکې رستو کېدی نه شي چې څه قانون دی نو هغې مطابق به مونږ ایسچو ته وایو، نورو ته به وایو د هغې مطابق به اوس که زه دا دعوه کوم چې دا به زه کومه نو دا به بې ځایه وي. مونږ به قانون ته به هر حال هغه بالاتر دی، د قانون مطابق به مونږ مخکې ځو. آیا خبرې خو تاسو ټولې په دې باندې وکړې او زه پروګرام راغونډوم ډېر اوږد شو، زه خپله باندې په دې دغه کې وم چې کله نه بایزي اصلاحي جرګه جوړه شوې ده نو دا ګینې اوده ده، خاموش نسته ده. ډېر حده پورې راته خلکو به ومي چې نه دې ځای کې کار وکړو، دې ځای کې کار وکړو، خو کلو ته دا نه ده کوزه شوې، په کلو کې څه اکټیویټیز نشته دي. نن داسې کوم مسایل دي چې هغه بایزي اصلاحي جرګه په هغې باندې کار کوي او هغه تاسو په دې میټینګ راغوښتي یا تاسو میټینګ شوی نه دی، نو داسې کوم مسایل دي چې تاسو هغه نن سبا فوکس کړي دي؟ د دې اوده حوالې سره زه اول تاله جواب در کوم. لکه مسله دا ده چې میډیا مونږ د تحصیل په سطح څه اکټیویټي کو میډیا ته ووایو نو هغه به وایي چې دا اوده نه ده څه کوي، خو اکثر ملګري داسې دي چې هغه دا شوق نه کوي، هغې دا یو تصور دی او ټیک تصور دی. مسایل چونکې موږ د مسایل خو چې حل شي نو پته خو لګي که نه چې زه ته وایم که نه مثال کې طور پر یو سړي روغه وکړه په ډیری کې
نو هغه تا ته کیدای شي ما ته هم ونه وي بس هغه وایي زه د خدای رضا دپاره ما وکړه لکه مشران دي هغه هسې ناست نه دي او که تاسو وایه نو خیر دی زه به دا مشران راغونډو بله زما مقصد دا دی ابه تا ته کیدو تا ته به باقاعده باینې هم ووایي چې په دې کلي کې په دې ځای کې په دې ځای کې نو زما خیال دی دا تعداد خو شیر کولی شي دا به بالکل موږ دا نو چې زه وایم چې دا به د سوونو زرګونو ته رسي زبردست دا به په دې کې نه دا به په سوونو دا ته زه په یقین سره وایم دا ټول موږ راټول اکټیویټیز موږ دا نو چې هر روغه دی په میډیا راشي موږ دا نو خو لکه کم از کم چې تاسو یو پریس بریفینګ کولې after 1 month یا within month هم کولای چې را منګه په دې میاش کې یا په دې کال کې موږ دومره روغ وکړي دا خبره ستا صحیح ده چې دا کار موږ نه کړی په کار دي چې موږ د پریس بریفینګ کولې نو دا شونه مخه تراتله عوامو به اعتماد وکړي نو دا موږ نه دي کړی خو اصل کې ما ته تاسو د ار سړی دا تصور دی چې دا کار ما د خدای رضا لپاره وکړو نو بس دا کول نه دي په کار اوس دا ستاسو ضرورت تم دی او د خلکو ضرورت دی د اعتماد لپاره چې موږ دا مخه تراولو چې دا شونه وشو او تاسو دا دویمه خبره چې وکړه چې کومې د کاټلنګ تحصیل اهمه مسلې دي چې هغه نن سبا تاسو په ټیبل پرتی نو په هغې کې خو اوله خبره چې کوم دی زموږ چې کوم فوکس دی نو هغه د امن و امان دی د دشمنو دی د خلکو نوي څیزونه په وړو خبرو په ځمکو په پولو په رشتو کې او دا ډېر شی موږ ته پرتی دي مخې ته نو اول فوکس خو دا دی چې زموږ دا کار دی دا موږ کولی شو په اسانه دا نور ډیر کارونه داسې چې دا د حکومت کارونه دي کنه دا په پیسو کې خو بهر حال پای کې چې کوم دی د کاټلنګ روډ زمونږ یو اهمه مسله ده په دې باندې مونږ ان شاء الله تعالی چې مونږ فضل بجلی په ډیره غټه مسله ده ورغه غیر لازم کنه فضل رازق خان چې کوم مرکزی صوبایي حکومت نه د مرکزی سره زمونږ رحیم خان بچا ان شاء الله چې په دې باندې کار سٹارټ کړی دی چې هغه چې په دې مونږ نور پروګرس وکړو کنه دغه چې د بجلی مسلې دي د واپډې حواله سره هغه هم ډېرې زیاتې خطرناکې دي دلته کې دي ته مونږ ورځو بار بار دي موږ سره سټاپ نشته په دې ځای کې ټرانسفارمر نشته په دې ځای کې ستن نشته په دې کې په خلکو پسې بیلونه ډېر زیات سیوا رالل نو دا ټولې مسلې دغه دي کې لږه ستاسو خبره کټ کوم تاسو خپل خبره یاد ساتئ ستاسو د بایدي اصلاحي مشرانو کې چې دی نو رحیم خان باچا هم شامل دی او هغه د سیاسي پارټۍ سره تعلق ساتي او په ښه پوزیشن هم دی خو کله چې واپډا مسله راغلی دا که په هغه ټک شوی دی په کلي کچرۍ کې نو هغه په دې واپډا باندې سخت نه راځي ولې نه په تاسو سخت راځي زه هغه باره کې څه نشم ویلی هغه نه به تپوس وکړو هغه به د دې جواب ورکړي نو ما دې وایي نه د خپلې جرګې په ترو باندې هم تاسو هغه ته کېناستئ زه خو مطلب مې دا دی چې جرګې ممبر هم دی د جرګې کې هم په ښه پوزیشن دی نو تاسو هغه ته دا ولې نشئ ویلی چې په دې باندې اواز اوچت کړه دا خو ستا د لاس خبره ده زما خیال دی چې داسې به نه وي ځکه چې هغه خو ډېر معزز مشر دی موږ خو اوسه پورې چې کله نه بایدي اصلاحي جوړ شوی دی واپډا په لوډ شیډینګ کې تباه او برباد شو او لوډ شیډینګ او دا فضل رازق خان دې حوالې سره ډېر ټچ دی نو هغه هم زموږ په دې جرګو کې هم کینی او هغه په دې حوالې سره کار کړی هم دی څه ناڅه خو بهرحال لکه دا د همداسې کارونه دي چې دا د حکومت د کولو نو دې کې د فنډ ضرورت وي نو هغه ځان له خبرې دغسې تعلیم دی اوس د تعلیم حوالې سره زه تاسو ته دا وایم چې زمونږ د کاټلنګ یوت پارلیمنټ یا د ځوانان دي دا نو دوی هم لګیا دي چې کوم ماشومان د سکولونو نه بهر دي د پرایمري سکولونو نه په هغې باندې یو زبردست کار شروع دی دغسې هغې مونږ له سټوډنټس راولي چې یاره دا یتیمانان دي دا غریبان نو هغې باندې کار شروع دی کوم چې انتظامي مسلې دي په هغې باندې هم لکه خبرې کوو مونږ لګیا یو کار پې کوو سټارټ ته زمونږ په ذهن کې دي د کاټلنګ حوالې سره لکه مونږ د تعلیمي ادارو د ټیکنیکل کالج د دې زمونږ کوشش دی چې دلته راولو دلته مونږ وایو چې مونږ د 20 کلاسونه ډېر نه ډېر د یونیورسټۍ په سطح باندې د سټارټ کولو یو پروګرام مونږ په سر یو خو خوابي یو پر امید وي په کومو لغو باندې تاسو پر امید چې دا کار مونږ کولی شو دا به انشاءالله کېږي زما خدا خیال دی کنه چې کوم زمونږ د وس کارونه دي مطلب پای کې فنډز نه لګي پای کې منډه تړله د لاس خپل خدمت د لاس خپل کار شو د روغې دشمنۍ دا زمونږ کار دی دا به مونږ کوو په دې کې نه په چا احسان شته دا زمونږ بس لکه دا به مونږ کوو خو چې څوک په کوم کارونه د فنډ سره تعلق ساتي هغه د حکومت خلکو ووټ ورکړی دی او خلکو له اختیار ورکړی دی نو هغې کې مونږ دا به کوو چې هغې کې به مونږ توجه راګرځو د هغې دپاره مطلب دا دی په نرمه وینا کول او په سخته وینا کول ایون د مظاهرې او د روډ د وتو ضرورت راشي اب مونږ کوو او د انتظامیه د ډسټرک انتظامیه او زمونږ د حکومتي اهلکارو دی توجه مونږ راګرځو د هغې له به ورځو کوشش وکړو
چې دا وکړي لکه او هغې کې ځکه زه وایم چې زموږ سره مشران نو چې یو عام سړی ورځي نو هغې د مشرانو لږ ډېر خیال به ساتي احترام به کوي او انشاءالله چې هغه کار به کوي نو دغه زموږ کار دی دغه سر د پروګرام په اختتام سره خبره کوم او اپیل کوم تاسو جرګې ته زمونږ په کاټلنګ کې چې کوم والدین دي هغوی د خپل نوجوان نسل له موټر سایکل ورکړی دی اسه مسایل ډېر دي خو زه دا یو پوینټ په کوم بیا به په دې نورې باندې بیا خبرې کوو دې موټر سایکل د لاسه هغه داسې هلک وي چې د هغه به ګیره برید پهني وي یا موټر سایکل به چلی زنانه به سره ناست یا به مور یا به خوري هغه په رولز نه پوهېږي هغه ځان هم خوږ کړي د ځان سره بل هم خوږ کړي په دې حواله باندې که بایزي اصلاحي جرګې لږ اقدام واخیسته اویرنس یې ورکړه نو زه وایم چې لکه ما خپله باندې اوس یو رپورټ جرګې هسپټل نه رغم کړه چې د 2025 چې څومره کیجوالټي دي په دې به زه پروګرام هم کوم نو که په دې حواله تاسو لږ ورک وکړئ نو ښه خبره به نیسي ډېره ښه خبره ده دا یو ډېره اهمه مسله ده او دا خو چونکې زه د یو تعلیمي ادارې سره تعلق ساتم نو موږ ته دا مسله ډېره زیاته ده موږ بار پیرنټس ته وایو چې تاسو د وړو له موټر سایکل مه ورکوئ خو د پیرنټس دا جواب چې یاره زمونږ په ګاډي کې پرس که زمونږ 100 روپۍ میاشت لګي نو په موټر سایکل زمونږ 200 لګي دا ټولې مسلې زما خیال دی د قانون سره تعلق ساتي څومره چې قانون سختو نو دومره به دا مسلې حل کېږي قانون ته به څوک هایلایټ کوي او قانون ته به موږ هایلایټ کوو دا خبره ستا صحیح ده دا موږ په هره جرګه کې دا خبره کړې ده او بیا به هم کوو او زما خیال دی که په دې حوالې سره موږ ستا خبره سره زه دې دغه باندې اتفاق کوم که موږ څه مهم کیدو مهم د دې لپاره چې مونږ په خلکو کې شعور او آګاهي د دې حوالې سره پیدا کړو او پیرنټس ته د والدینو ته دا جولې وغوړو دا ورته مطلب منت او زاري وکړو چې دا سیس چې کوم دی نو دا مه کوئ د دې عمر نه په اخوا ماشوم له موټر سایکل مه ورکوئ چې چا سره اخو بیا د قانون خبره د لایسنس نه یا مطلب هغه پوهېږي نه نو هغه ته مونږ موټر سایکل نو دا خبره ستا 100% ورسره زه اتفاق ساتم مونږ دلته په سکول کې هم دا کوشش کوو او په دې بایزۍ جرګې کې چې کوم دی اوس چې دا کومه پروګرام دی نو دې کې به دا خبره زه کېدم چې دا یو ښه تجویز دی او په دې چې موږ څونه کار کولی شو چې وکړو پرې صحیح شوه ډېره مننه سر داسې ډېر سوالونه دي خو پروګرام نور موږ دی نو موږ وایو چې ګاهې به تاسو سره په دې حواله باندې خبرې کوو جی ګرانو کتونکو تاسو د تاج ملک سره خبرې واورېدلې او زمونږ د دې ټولو پوښتنو مقصد دا و چې اکثر خلک خبره کوي چې هغه بایزي اصلاحي جرګه چې ده هغه چېرته تللې ده او زه د خپل فرض هم ګڼم چې یاره موږ هم دا پکار دي چې له دې جرګې سره کینو او د دوی دا خبرې چې دي دا عوام ته ښیو دوی د اوسه پورې څه کړي دي او دوی د کومو مسایلو شکار دي او دوی کول څه غواړي دغه ټولې خبرې ما تاسو کې خبرې یو ډېر ښکلی یو ډېر دلچسپ پروګرام شیر شو موږ که داسې سوالونه وي او هغه تاسو د تاج ملک سره نه کول غواړئ د بایزي اصلاحي جرګې په حواله باندې یا د کاټلنګ چې کوم مسایل دي یا داسې د چا څه مسله ده شخړه ده او په هغې کې د جرګې د روغې څه ضرورت وي نو هغه تاسو زموږ نمبر په سکرین باندې چلیږي زموږ سره په دې رابطه کولی شئ ستاسو دغه میسج ستاسو دغه وینا دا موږ تاج ملک سره ته ږدو او ستاسو چې کومې نغري هغوی به دوی ستاسو رابطه کوي زه ظهور خان اجازت غواړم د الله په امان